السلام علیکم. تاسو په نیوز او په سوشل میډیا کتلی چې بنگلاديش کې عوامو احتجاج وکړو او بیا وزیر اعظم حسینا واجد د بنگلاديش نه سره د خپل خاندان او تختیدا او هندستان ته لاړه. دا ولی وشو؟ ما وی چې نن د دا بیک ګراوند وایم. بنگلاديش تاسو ته پته ده چې په 71 کې زمونږ نه بیل شوی دی او هغه وخت کې هم منډیټ زمونږ حکمرانانو اختیارمن خلکو نو منلی نو هلته عوامو جدوجهد وکړو د دغه منډیټ اغستو دپاره او ملک آزاد کو. بیا سلسله روانه وه. شیخ مجیب الرحمن وزیر اعظم شو. سموده پس د فوج خپل فوج کې یو ګروپ راچوت شو او شیخ مجیب الرحمن سره د ټول خاندان د وړو ښځو زنانو سړو هر څه ټول مړه کړه او شیخ حسینا چې وه دا او د دې یو خور هغه جرمني کې وه او دا غالبا په هندوستان کې وه سبق لتلی وي دوی بچ پاتې شوې. چې بیا راله سموده پس بنگلاديش کې فوجي حکومت ختم شو نو بیا سیاست شروع کو او وزیر اعظم شوه. دغه دوران کې دا په 2008 کې په اول ځل وزیر اعظم شوه او اوس متواتر 15 سال راسي څلورم ځل دا وزیر اعظم منتخب شوی و او د اخري ځل چې دا منتخب شوی و نو هغه کار یې کړی چې کم کار چې په پاکستان کې زموږ په الیکشن کې په 8 فروری شوی و هغه هم هلته کې خپل ټول مخالفین په جیل کې اچولي او جعلي امیدواران یې ودرولي د مخالف پارټیانو باندې پابندي لګولې وه او آزاد کسان یې ودرول او یو الیکشن یې وکړو. خو دې ته په دې الیکشن کې د هندوستان او د امریکای ډېر لوی سپورټ حاصلو او د دې غټه مخالف پارټي چې ده هغه د خالده ضیا ده. خالده ضیا چې وه د هغې خاوند په هغې ګروپ کې شامل و چا چې د شیخ مجیب الرحمن وجلی او د هغې نه پس هغه بینیفیشري و نو هغه هلته کې صدر هم پاتې شوی و. جرنیل په هغه ورځو کې او صدر پاتې شوی. بیا چې امر شو نو خالده ضیا هم وزیر اعظم پاتې شوی او شیخ حسینا واجد هم پاتې شوی ده. دا څلورم ځل چې و نو دې کې د بېچیني کله چې ته یو متواتر یو سلسله رواني خلک بوریت محسوس کی پالیسیانو کې تسلسل د ظلمي او تبدیلی را نشي نو خلک بیا چینج غواړي. دا اوس چې مظاهرې شروع شوي وي دا داس چل شوی و چې په دې بنگلاديش کې یو کوټه سیستم دی او کوټه سیستم دا دی چې په بنګال کې کله هغوی د پاکستان نه د ازادۍ جنګ کو نو هغوی یو تنظیم جوړ کړی و. تنظیم ته به مکتي بهني وي. مکتي بهني به زموږ د فوج خلاف جنګېدو هلته به تخریبي کارروایانې کولې د علیحدګۍ دغې کو نو هغوی له د بنگلاديش په قانون کې 30% کوټه په نوکریانو کې د هغوی خاندانونو بچو له ایښودې وه. د دې خلاف احتجاج شروع شو او ځوانان نوي چې ځوانان شوي دي سټوډنټان هغوی د دغې کوټې خلاف احتجاج شروع کړو چې دا کوټه دې ختمه شي په میرټ دې دغه شروع شي. نو د 2018 کې دا کوټه ختمه شوه. بیا اوس یو 2 میاشتې مخکې سپریم کورټ هلته کې دا های کورټ دا کوټه بحال کړه. چې های کورټ بحال کړه نو بیا مظاهرې شروع شوې او کم مظاهره کې چې طالب علمان وي یا وکیلانی نو هغه مظاهرې کامیابیږي. د حکومتونو احتجاجي تحریکونه هغه کې چې دا تحریک کې سټوډنټانو لیډ کو او هغه د حکومت خلاف د دغه کوټو خلاف مظاهره وکړه. 3-4 ورځې مخکې هفته 10 ورځې مخکې غالبا چې هغه سپریم کورټ هغه کوټه ختمه کړه خو خلکو بیا هم احتجاج نه بندو. هغوی وایي چې نو زموږ له صحیح حقیقي جمهوریت پکار دی او حسینا واجد نه د استعفا دغه وکړه. په دې دوران کې اوسه پورې د فورسز سره په جګړو کې 300 طالب علمان او بنگلاديشي عوام مړه شوي دي او دغه وجه دا چې د خلکو غوسه ورځ ورځ سیوا شوې وه. خو 300 کسانو د مرګ نه باوجود هم هغوی خپل احتجاج نه بندو او اوس اعلان کړی چې ټول ملک د خلک ډاکې ته راځي او دا صرف 4 لکه خلک راووته په کروڑونو عوام کې معذرت کوم
په کروڑونو عوام کې صرف 4 لکه خلک راووته او د بنگلاديش وزیر اعظم د ملک نه وتښتېده. فوج ته حکم کړی چې ته په دې باندې خلکو باندې فایرینګ وکړي، خو فوج انکار وکړو او فوج وی چې نه موږ د عوام سره ولاړ یو. نو بیا آرمی چیف چې د بنگلاديش او هغه وزیر اعظم ته 45 منټ ټایم ورکو چې فوري ریزاین کا، ځکه چې خلک کو درله په وزیر اعظم هاوس. نو بیا به ډېره بېعزتي وشي، خو چې ته په عزت لاړه شي. نو هغه لاړه هندوستان ته. دا د دې ټول بیک ګراوند کم قومونو کې چې شعوري او د خپل حق د پاره ودرېږي، نو هلته بیا داسې جعلي حکمرانان نشي پاتې کېدی. زموږ د ملک بدقسمتي دا ده چې په موږ باندې هر قسمه ظلم کوي. آبادي زموږ د بنگلاديش نه سیوا ده، خو پته نشته چې څه وجه ده موږ عام خلک بې حسه دی یا سیاسي شعوري نشته چې د خپل حق د پاره نه ودرېږي. دا د بنگلاديش کهانی وه. یو ظالمه حکمرانه وتښتېده، ځکه چې د عوام مخې ته بیا نه ظالم حکمران ودرېدی شي او نه فوج ودرېدی شي. عوام همیشه ګټي. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.